اے زما بینیاز خدایا، اے زما د لوی شان مالک خدایا. نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري، نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري، حتی که هغه خلق متیازې بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. یو عاشق ته چا وایي چې معشوقې تصویر دی بس، هغه ورته دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی، خو چې زړه مې وشي داسې وګورم ما راته ښکاره شي. لکه منصور مشهوره واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېده، دې ته وایي استغراق فی الله. بالکل د الله په دې وجود کې ور محو شي. نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري، حتی که هغه خلق متیازې بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري، ځکه چې استغراق را عشق کې که تاسو خیال وکړئ. یو عاشق ته چا وایي چې معشوقې تصویر دی بس، هغه ورته دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی، خو چې زړه مې وشي داسې وګورم ما راته ښکاره شي. ما ته د تصویر څه ضرورت. منصور استغراق فی الله راغی. اسی عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي، ما خو تاسو ته وایي چې دیوال ته ډولکې وال دي. زمونږ نه استغراق فی الله راځي او نه استغراق فی الرسول راځي. تاسو خیال راغی دي زمونږ استغراق فی دنیا راغلی دی، استغراق فی المنبر هم راغلی، استغراق فی الحکومت هم راغلی دی. داسې پخوانی کیسې دي وایي ورایو، خو چې بار وځئ بیا په غضب اخته یې. مونږ ټول داسې. منصور ان الحق وی چې ان الحق وی نو علماء ورونی وو وی ان الحق دا معنا ده چې زه خدای ما وی نسي وی تړلو چې په کومه رسای و تړلو هغه رسای من الحق چغې والی، په کومه لاره چې روان کړو هغه دیوالونو من الحق چغې والی، کومه رسای چې دته په غاړه کې واچول او پانسي کولو هغه رسای هم ان الحق چغې والی. مړی شیخ شبلی رحمت الله علیه د دغه وخت لوی ولی و. هغه حیران شو چې دا سړي خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقامو او دا ولې پانسي کړی شو. نو نیمه شپه وه، شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي. څه وایي؟ شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم، منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم. اے خدایا دا منصور دی ولی په دارو خېجو دا ولی دا خو ځان ته خدای نه ویلي کنه. آواز ورته وشو منصور بود واقف اسرار سر دوست، منصور بود واقف اسرار سر دوست، ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست،
हर कस के सिर्रा फाश कुनद ई सजाए उस मंसूर तैयार दयारे राजू नौ खोदल यार वर्ता दयारे राजू नौ खोदल और दागा दयारे राज फाश को चगे वाली चगे वाली नो अल्लाह वाला दा सजा वर्का चित्ता दा जमा राज वाले फाश द इश्क राज को पटी गोरा यूसुफ अलैहि सलाम सरा असीदा मिसाल दी पर दरतेम ची दे तकवियत उशिले यूसुफ अलैहि सलाम द खूबुन ताबीर बड़े रखा पोएदा पर जेल खाना की और दो का सो खूब उलीद او هغه یو ته تعبیر داو کچې ته به د جیل نوځي او د بادشاه په خدمت کې وو لګي خو چې د جیل نوځي او د بادشاه خدمت ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې امام د جیل نه وباسي الله وی ښه اچوله مای په جیل کې او شپارس په هغه سړي کې نو آډر ورپسې راغی چې 12 کاله نور قید شو دا ټکی دی ولې وکړو دا دی ولیو ذکریا علیہ السلام قوم ورپسیو چراوینی سے یو مړی کړي د چې منډه والا ونی ته وی چې پناه راکا ونه سیری شو او دله پناه ورکاو تینا غیر جا پیر الله دا قوم پړ کې واچول چې په دې منځ یارا کوي د زما په موجودګۍ کې د ونی نه ولې پناه وغو تاسو خیال لرئ عزیزانو چرتا چې د استغراق فی الله راز فاش شوه دی الته انجام دا شوه نو ولا اله غیرک چې تاسو وایي اوس په منځ کې تاسو به ودرېږئ تاسو به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك خیال امراغي وایي نه چې ولا اله غیرک ستویو ولا اله غیر لک یو 2 سکندو له سوچو کوي محدثین وایي چې په افته کې به یو ځل په جنت کې میله لګي ناغا میلہ کے بدا جنتیان گرزی گوری را گوری شیون بالی وغیرہ وغیرہ اللہ بتی تپوسو کی چی خوشحالی آئی دا جنتیان باورتوئی چی یا اللہ سکمے نشتا نو نو الله به ورته وایي چې یو کمی پاتې دی ملائکو ته به حکم وشي چې زما او د دوی منځ نه دا حجابونه لرې کړي نو د اهل جنتو د الله د منځ نه به حجاب لرې شي نو دا ټول اهل جنتو ته به خدای ځان وښیي چې ځان ورته وښیي او دوی ورته وګوري نو دا ټول اهل جنت پاغه یو کتو به داسې نسکور وغورځي چې نسکور وغورځيږي چې راپاسي نو الله به وایي څنګه وایي به یا الله نم دا جنتونه پکار دي نم دا محلونه پکار دي نم دا نعمتونه پکار دي خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي اوس هغه مزه اوس د معشوقې د کتو مزه چې ده دا خو د عاشق زړه نه تپوس پکار دی اپا نشئ تاسو روټي خلاص عاشقان دی که نه پوه شوې یو ځای کې ما تقریر کولو نو یو حافظ ناست
ما ته وی چې زه په سترګو ړوند یم څه ګورم نه خدای خبر چې جنت کې به هم څه وینم که نه چېرته د غوښې د کړهي بندوبست کوه تقریر دی ویل 2 غنټې وکړو دا به ګورئ دا به ګورئ مونږ دنیا کې ویل څه نه ګورو نو جنت کې به څه وګورو خو د غوښې د کړهي بندوبست نو هسې یم چې دا ذوقي څیزونه دي ذوقي دا هغه خلقو ته پته لګي چې کوم دنیا کې صاحب حال وي دنیا کې او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوند دې څنګه چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو یم در باندې خوند دې ډېر وکړو خو په دې مې پوه کړه چې اوس مې ستا رضا په کار ده چې ته خوشحالېږې په څه نو الله ورته وی چې زه خوشحالېږم بتلاوت القرآن قرآن ډېر لوله زه په دې ډېر خوشحالېږم تاسو خیال راغی دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیاب له به ګرځېده او هره شپه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده تاسو خیال راغی بلکې په دې عشاقو کې داسې خلق تیر شوي دي چې پاغې کې یو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د شیعو یو ډله ورته راله هغې ورته ووایي چې مونږه مسلمانېږو خو که مونږ ته خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو مولانا قاسم نانوتوی ورته وویلې چې نه خوب کې نه خو ویښه یې درته کو خو ویښه راځئ دی مخکې یوه ډله ورپسې یو د غره ډیرای غوندې وه چې هغې نه یې واړول په ویښه یې ورته د رسول الله زیارت اقدس وکړو رحمان بابا هم په خپل یو شعر کې اشاره کړې ده چې زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې زلیخې یوسف لیدلی و په خوب کې ما په ویښه دی لیدلی په خواب نه دی د روضې مبارکې نه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیرو کسانو سره شي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه روضې مبارکې ته ورغی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وی روضې نه ورته آواز وشو چې وعلیک السلام یا ولدی په تا دې سلام یې زما بچیا دا خو بارها شو نو عزیزانو عرض مې داو چې دا ذوقي څیزونه دي او ذوقي څیزونه چې دي هغه چاته پته لګي چې په ژبه یې کېږي خو زه تاسو ته وایم چې ګوړه ډېره خوږه ده او تا په عمر کې هم ګوړه نه یي کتلي نه دي خوړلي ګوړه ډېره خوږه ده ډېره خوږه ده که 100 کاله لګیا یم هم ته به په خوږوالي پوه نه شي 100 کاله او که زه وایم چې ګوړه ډېره خوږه ده او ته څنګه خوږه ده او یو چکای مې درکړه او په خوله دې که پاټه کې به په خوږوالي پوه شي نو مونږه ذوق خراب دی ذوق
کم سړی چې ملیریا تبې والی وي هغه له چې شات په خوله کې ور واچوم هغه هم پې تراخه لګي ځکه چې تبې والا خوله تراخه کړي. نو مونږ د بیکیانې رونه یو. رحمان بابا وایي چې که بیکیانې له د شاتو لختي ورکړي بیکیانې ونه ده او ته لاندې د اوبو په ځای د شاتو لختی ورکړي که بیکیانې له د شاتو لختي ورکړي عقوبت به تې ترخې پچې گزار شي که د شاتو لختي ورکړم ترخې پچې به راغورځوي. مونږ د بیکیانې ونی او خبرې زمونږ ترخې پچې دي نو زمونږ ذوق خراب دماغ کې عیاشي غریانی او فحاشي ناسته ده. مونږ چې بازار ته وګورو اوزو سوا د آرامتوب نه بل شی نه ګورو. ښځې دي او جینکۍ دي او عیاشي ده او دبلي دي او باجي دي او سرناګانې دي او بربند فوټوان دي او دغه آرامتوبونه شپه ورځ زمونږ سترګې ګوري او شپه ورځ یې زمونږ غوږونه اوري. داسې ده که نه؟ نو زمونږ ذوق به څه شي؟ نو زمونږ مثال عزیزانو هغه د ګونګټ دی. ګونګټ د بورا مېلمه شوی و بورا ورته دا ګل وګوره دا ګل وګوره دا ګل وګوره دا ګل وګوره مازدیګره پورې د ګلونو سیل پې وکړو مازدیګرې تې تپوس وکړو چې څه خوند یې و ګونګټ ورته ویل والله که پې پوه وی د دې ګلونو بوی در نه راغی وی نه خدا که راغلی بیړه دې غرکشه زما اړه وچاودو تالی بوی در نه راغی ویل بوی به څنګه راشي ګونګټ ورته سپېږمې داسې کړي یو روړی د غولۍ په یو سپېږمه کې پرته وه مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته یې قلم کړې ده او لیکي چې لیلا 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 یو سړی پې تېرېږي او ورته وایي چې گفت ای مجنون شیدا چیستی گفت ای مجنون شیدا چیستی میں نویسی نام بہرے کیستی دسکے او مجنون لیونیا دس نامه لیکي په دې خاورو مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشق کو مشق څه ته وایي څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم څه ته وایي سمې د یو شي دورهیي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي را څه کې نو دی ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم د لیلا نامې مشقوما چې رانه چرته هیره نشي او په دې څه کې لیلا 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 په ځمکه باندې لیکې لګیا په دې څه کې نو دی ورته وایي خاطرې خود را تسلا میں دے ہم سکے مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلا میں دے ہم پدې سکیږي خپل زړه له تسلی ورکړه
خپل زړه له په دې تسلي ورکړي دا مجازي عشق. اوس مجنون د شپې ناست دی، نیمه شپه ده، دنیا اوږده ده او دی ویښ. عزیزانو د دغه خوند نم خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې د الله او د الله د بندگانو همرازي کی نیمه شپې نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیکو بشانی او ملائکو ته وایي چې د ما او زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لرې کړه. نو الله په خپله دغه ټایم کې आवाज کوي، هغه आवाज الله والا اوري. څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم؟ مجنون اوس ناست دی.